بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د اول باب 9 نمبر حکایت شروع کو. حکایت: درویش مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود. پادشاه بروی بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر بالا نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت: این طایفه خرقه پوشان بر مثال بهایمان، اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش رفت و گفت: ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد و خدمت نکرده و شرایط ادب بجا نیاورده. گفت: سلطان را بگوی تا توقع خدمت از کسی دارد که توقع به نعمت او دارد، بدان که ملوک از بهر پاس رعیتن، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. درویش مجرد یو مجرد د تجرد نه دی، یو فقیرو چې مجرد به خزه تموي چې خزه نی آزاد سړی به گوشه سارای نشسته بود. یو ملنګو د سارا په یو ګټ کې ناستو. پادشاه بروي بگذشت. یو پادشاه پاغه باندې تیر شو، داغه په خوا کې وزیران ورسره سر بالا نه کړ. سر اډو چت نه کوم، داسې چې ډډه والے و پادشاه ته اډو نه کړ. سلطان ازانجا کې سطوت سلطنت اس برنجیس. پادشاه داغه وجنه چې د هغه سطوت او دبدبه او د پادشاه ده، د پادشاه هغه نشو غرور چې ورسوک به ورته پاسېده او د احترام به کولو. نو خپه شو، هغه ورته اډوپا نسېدو. وقف او وی ویلې او وزیرانو ته خپلو ملګرو ته: این طایفه خرقه پوشان بر مثال بهایمن، دا ډله دا خرقه پوشان چې دا خرقې او زړې جامې اچولي، کندونه اچولي، د سارو په شان دي، چارپایانو په شان. اهلیت و آدمیت نه دارن، اهلیت او انسانیت نه لري. وزیر نزدیکش رفت. نو دیو چې تیر شو، پادشاه دا خبره کو. نو وزیر ورپسې ورغه دغه خواته وقف او وی ویل: ای جوان مرد، ای جوان مردا، ای ملنگا، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، خدمت نکرده. پادشاه د مخ د ځمکې پتا باندې تیر شو او ته خدمتو نکو و شرایط ادب بجا نه آورده او د ادب شرطونه دی په ځای را نه وړو. یعنی پاسې دلې بده د سبا د ستړي مشي کړي وي، سلام کلام بده کړي وي، داغه عزت بده کړي وي. گفت فقیر وې: سلطان را بگوی یا بگوی، دواړه صحیح دي. پادشاه ته وایا تا توقع خدمت از کسی دارد، چې توقع د خدمت، امید د خدمت د هغه چانه ولري او ساتي کې توقع به نعمت و دارد، چې توقع د نعمت لري او د تمه کوي، نو هغه واستاد غم کوي، احترام او خدمت کوي. بدان کې ملوک از بهر فاس رعیتن، پویشا ملوک جمع ملک، پادشاهان چې دي د پاره د حفاظت د رعیت دی. عملنګ ورته وی وزیر ته: نه رعیت از بهر طاعت ملوک، رعیت د پاره د خدمت د پادشاهانو نه دی، بلکې پادشاه به د دیو خیال ساتي او د دیو حفاظت به کوي، دا ذمہ دار دی. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولتی اوست. گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمتی اوست. پادشاه پاسبان درویش است. پادشاه چې دی دا څوکیدار او محافظ د ملنګ دی، د درویش دی. گرچه رامش، اگرچه آرام د دې درویش شین ضمیر دغه درویش ته شو، اگرچه د آرام او جمعیت خاطر به فر دولتی اوس، په سبب د دبدبې د حکومت داغه دی چې د امن قائم کړی دی او څوک ظلم زیاتی نشي کولی، نو د درویش ته یو قسم سکون حاصل دی. رام دا مخفف د آرام دی. آرام مش آرام د دغه فقیر په سبب د دبدبې د دولت د پادشاه دی. گوسپند از برای چوپان نیست، ګډه چې دا د پاره د شپونکی نه ده، د چوپان چې دا ګډه سره، بلکې چوپان برای خدمت اوس،
بلکې دا چوپان چې دی دا چې ګډې سرۍ او ساره او سرن ته بوجي او راولي دی ته چوپان وي. دا د پاره د خدمت د دې ګډو دی، دا دې د پاره دی. گر یکی را تو کامران بینی دیگر را دل از مجاهد ریش. روزک چند باشتا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست چون قضای نوشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند نشناسد توانگر از درویش. گر یکی را تو کامران بینی، په دې دنیا کې که یو کس لره ته کامران ویني، کامیاب او خپل مقصد کې چې مقصودمند وي، مقصد ورته حاصل وي، د زړه ارمانونه پوره، بل له وګوره دیګر را دل از مجاهد ریش، بل کس لره وګوره هغه به زړه د مجاهدې او سختۍ نه زخمی زړه ستړی وي، بل کس یو به کامیابی مقصد آرام کې به ژوند تیری. روزه کی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. دنیا دا داسې د الله تعالی امتحان دی، څوک کامیاب پیدا کړي او څوک ناکامیاب دي، سختو کې ژوند تیری. خو څو ورځې روزه تصغیر د روز دی، یو څو ورځې صبر وکړه چې وخوري څه وخوري خاورې، خاک څه وخوري خاورې، مغز سر خیال اندیش، د دې متکبر د سر مازغه وخوري. دومره لږ صبر وکړه چې مړ شي او قبر په خاورې د مازغه وخوري. روزه کې چند باش تا بخورد، یو څو ورځې صبر وکړه، اوسه یعنی صبر وکړه. یو سړی ته چې ته صبر وکړه نو باش یعنی صبر وکړه چې وخوري څه وخوري. خاک دلته چې لږ ساواله نو معنی صحیح راځي. روزه کې چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. خاورې څه وخوري، مازغه د سر دا خیال اندیش، دغه موصوف شو د صفت شو. خیال اندیش مراد دنه تکبر کون کې دی، داسې خیالات د خیالاتو فکر کې دغه د تکبر. فرق شاهی و بندگی برخاست چون قضای نوشته آمد پیش. فرق د پادشاه او د بندګۍ اوچت شو، برخاست اوچت شو، مرتفع شو. چون قضای نوشته آمد پیش، کله چې حکم د الهی هغه لیکلې تقدیر مخې ته راغی، مراد د دې نه مرګ دی، قضای نوشته نه مرګ دی. بیا په قبر کې د پادشاه او د غلام فرق نه کیږي، کله چې دا څو ورځې تیری شي او وجود خاوري شي بیا څوک نه پیژني چې پادشاه کم دی قبر کې دننه. گر کسی خاک مرده باز کند نشناسد توانگر از درویش. که څوک د مړي خاک نه مراد قبر دی، که چېرې د مړي قبر څوک کولو کی خلاص کی، نشناسد توانگر از درویش، او به نه پیژني مالدار د فقیر نه، د مالدارو د فقیر مینځ کې فرق نه کیږي. یا یو نسخه کې داسې راغلی د نشناست په ځای نه نماید توانگرو درویش، نه ښکاره کیږي مالدار او ملنګ، د دې پته پکې نه لګي. ملک را گفتن درویش استوار آمد، پادشاه لرا خبرې د درویش کلکې او مضبوطې راغلې ښکاره شوې. گفت از من چیزی بخوا، د پادشاه د ملنګ ته ویلې چې زمانه څه وغواړه، څه سوال وکړه، ساجد دی. گفت دغه ملنګ ورته وی آن میخواهم زستانه دا غواړم که دیگر بار زحمت به من ندهه، چې بله پیره بیا ما ته تکلیف را نه کې، ما به نه چیړې. گفت مرا پند ده. بیا ورته پادشاه ویل چې ماله نصیحت وکړه، څه فند راکا، نصیحت راته وکړه، د عبرت خبره راته وکړه. گفت دغه ملنګ ورته وی دغه درویش دریاب کنون که نعمتت هست بدست که این دولت و ملک می رود دست بدست. دریاب کنون که نعمتت هست بدست که این دولت و ملک می رود دست بدست. دریاب وس عموما معلومه کا سفیده حاصله کا چې نعمت دی شته په لاس کې، مال و دولت در سره دی او ته وارث ته مالک الله تعالی ستا په قدرت کې د مال او دولت درکړي. وس ته سفیده اوچته کا دې کې د آخرت د پاره سو کا. کین دولت و ملک کین یعنی کی این چې دا
او کین کینې ته هم وایي، دا که یو ځای وي. خو دلته دا د مخفف د څه دی؟ کیینه، چې دا کیین دولت و ملک، چې دا دولت او ملک میره ود چلیږي دس به دس لاس په لاس. نن ستا لاس کې دی، بل چا لاس کې د حکومت و دولت، ستانه به خدای والی. نو دې کې اوس د وخت قدر وکړه. حکایت 13 نمبر حکایت. یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغول می باشم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان. ذوالنون بگریست و گفت اگر من خدای عزوجل را چنان ترسیدمی که تو سلطان را از جمله صدیقان بودمی، گر نبودی امید راحت و رنج، پای درویش بر فلک بوده، ور وزیر از خدا بترسیده، همچنان کز ملک بوده. یو د وزیرانو، یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت. یو د وزیرانو ذوالنون مصری ته ورغی. دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی، مشهور په مصر کې. و همت خواست، د هغه نه دعا وغوښتله چې ما ته دعا وکړه که روز و شب به خدمت سلطان مشغول می باشم و به خیرش امیدوار، چې شپه او ورځ په خدمت د پادشاه کې مشغول یم او داغه به خیرش امیدوار، داغه خیر ته امیدوار یم، امیدوار می باشم. یعنی و از عقوبتش ترسان، داغه د عذاب او سزا نه یریدونکې یریږم هم ته ډېر زیات. ذوالنون بگری، ذوالنون وژړل. و گفت و وی ویل اگر من خدای عزوجل را چنان ترسیدمی که تو سلطان را از جمله صدیقان بودمی، که زه خدای عزوجل لره دغه څه تیارېدې، یا یو نسخه کې پرستی دمې چې ما پرستش او عبادت کولې، که تو سلطان را څنګه چې ته د سلطان کې او داغه نه یریږي او داغه حکم منی، از جمله صدیقان بودمې، زه به د جمله د صدیقانو نه وي، د اولیاء الله ولا د ډېرو، حالان کې د خپل بزرګ او ولی الله وي، زه به د صدیقانو په لیست کې وي. گر نبودی امید راحت و رنج، پای درویش بر پلک بودی، که دغه د پادشاه نه امید د راحت او تکلیف دا نه وي، نو دا ملنګ یا د درویش دا به په اسمان وي، په اسمانونو کې به ګرځېدی. چې د چا نه د راحت امید نه کوي او درویش دی، او د چا نه د تکلیف ورسه د خدای نه ګڼي، یقین یې داسې مضبوط شي چې بغیر د الله تعالی نه ورته بل څوک نه ښکاري، هر څه د هغه نه وګڼي، نو داسې ملنګو د ده عروج به اسمان ته شوي وي. ور وزیر از خدا بترسیدې، که چېرې وزیر د خدای نه یېرېدلی، همچنان کز ملک، څرنګه چې د پادشاه نه یېرېږي، ملک بودی دی به فرشته وي. که داسې د خدای نه یره ترهوي څنګه چې د وزیران د پادشاه نه یېرېږي، نو دا به فرشتې وي. الله تعالی به ډېر اوچت مقام ورکړی. حکایت 13 نمبر حکایت. پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد و گفت ای ملک، موجب خشمی که تو را بر من است آزار خود مجوی، که این عقوبت بر من به یک نفس سرایت و بزی آن بر تو جاوید بماند یا جاوید ماند. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت، پنداش ستمگر که جفا بر ما کرد، برگردنی او بماند و بر ما بگذشت. ملک را نصیحتی او سودمند آمد و از سر خونی او درگذشت. پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد. یو پادشاه په وجلو د یو بیگناه چې مجرم نو اشاره وکړه، یعنی حکم یې وکړه. گفت دغه بیگناه سړی وی ای ملک، ای پادشاه، موجب خشمی کی تو را بر من است، سبب د غصې چې ستا په ما باندې دی، آزار خود مجوی، پل ضرر ملټوه، جستجو کوه ما، دا ځان سره بد کې، ولې چې ته ما وجنې، زما د مرګ حکم کې، کین عقوبت بر من به یک نفس سرایت، دا سزا چې دا یا د قتل د عذاب چې دی په ما باندې په یو سا په لږ وخت کې سرایت تیر شي لګه، زه به پې پویم نشم. و بزیان بر تو جاوید ماند، د دې ګناه به پتا باندې مدام پاتې شي، همیشه
ستا په عملنامه کې یو دغه پاتې شو، دې سره به څه کې دوران بقا چو بعد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. وی دوران د ژوند د بقا نه مراد زندگی ده. د ژوند دوران چې دی دا لکه د صحرا د هوا په صحراګانو چې کومه هواګانې تیرې شي بس تیرې شي، وی داسې تیر شو. تلخی و خوشی، تریخواله او خوشحالی، غم او خوشحالی، زشت و زیبا، زشت او زیبا، بدرنګي او ښایست او ښکلا بګذشت تیر شو. که یو سړی خوشحاله ژوند تیر کړي او که په غمونو کې تیر کړي او که دی بدشکله وي او که ښایسته وي، زړه مې په دې خبره ښه دی چې دا ښایسته بدرنګ به ټول خاورو له ځي نه، نو دا تیریږي، دې له توجه نه ورکول پکار. پنداش ستمګر کې جفا برما کر، ګمان وکړو ظالم چې په ما یې ظلم وکړو، لکه په ما یې سره چې کوم زیاتې وکړو، برګردن یې و بیماندو بر ما بګذشت، په ما باندې خو د ده دا ظلم تیر شو. بعضې نسخو کې درګردن راغلی، درګردن یې و بیمان، دا هم صحیح دی، و بر ما بګذشت، په ما باندې تیر شو. او دغه ظلم چې ده وکړو تر قیامته پورې د ده په عملنامه کې محفوظ شو. او حق العبد نو خدای بخیم نه، یا خو به د ده نه معافي غواړي، په ورځ د قیامت به بیا د دې په بدل کې دومره نیکی د دې ظلم مطابق د ده نه اخیستلی شي، د ظالم نه، او مظلوم ته به ورکولی شي. که د په عملنامه کې نیکی نه نو بیا به څه کېږي، د هغه ګناهونه به ده ته را منتقل کولی شي. ملک را نصیحت او سودمند آمد، پادشاه لره نصیحت د هغه فایدهمند راغی، اثر یې پرې وکړو. و از سر خوني درگذشت، او دی یې معاف کړه، د خون نه تیر شو، قتل یې نه کړه. ډېره ښکلې د حکمت خبره یې ورته وکړه، د هغه سمجھ کې راله. حکایت 22 نمبر حکایت. وزرای نوشیروان در مهم از مصالح مملکت اندیشه همه کردند و هر یک از ایشان دیگر گونه رای همه زدند یا رای همه زد. ملک همچنان به تدبیر اندیشه کرد. بزرگ جمهور را رای ملک اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند رای ملک را چی مزیت دیده؟ بر فکر چندین حکیم گفت به موجب آن که انجام کار معلوم نیست و رای همگنان در مشیت است که ثواب آید یا خطا، پس موافقت رای ملک اولاتر است تا اگر خلاف ثواب آید به علت متابعت از معاتبت ایمن باشم. وزرای نوشیروان، د نوشیروان باچا وزیرانو در مهم از مصالح مملکت په یو مهم کې په یو اهم کار کې د پادشاهي د امورونه مصالحونه اندیشه همې کردن، فکر یې کول. په یو موضوع کې ټول ناست یو میټینګو، نوشیروان هم ناست، وزیران هم ناستو. هر یک از ایشان دیگر گونه رای همې زدن، هر یو د دوی به په هغه کار کې بل قسم رای ورکوله، د هر چا خپل خیال او رای وړاندې کوله. ملک همچنان به تدبیر اندیشه کرد. پادشاه هم همدغسې یو تدبیر وړاندې کړ چې دا کار داسې کول پکار دي. بزرگ جمهور را رای ملک اختیار آمد. وزیر اعظم لره رای د پادشاه اختیار آغا. د بزرگ جمهور د دې موږ مخکې لږ تحقیق کړو چې اکثر ایرانیان دې ته څه وایي، د دې تلفظ په بزرج مهر باندې کوي، بزرج مهر، یا د دې نه اخیستی شوی بزرگ مهر، د ډېر زیات د لوی مینې او محبت والا، دا مهرباني وزیر اعظمان ډېر قابل ترین خلک او دې کې قوت برداشت زیاتی، رحم پکې زیاتی. البته دا پخوانی وزیر اعظمانو چې هغه به انتخاب کېده. او یا بزرگ جمهور د دې ما مخکې لږ تحقیق کړو، یعنی بزرگ جمهور وسه رئیس جمهور وای، د ملک صدر ته رئیس جمهور، بزرگ جمهور به څه ته وي، دا به وزیر اعظم ته وي، د جمهور الوی د ټولو نه مشر جمهور خلک انتخاب کی، خو اصل بزرگ جمهور دی، خو خلک بزرگ جمهور وای یا رئیس جمهور یا بزرگ جمهور. به هر حال که بزرگ مهر وای او که بزرگ جمهور وای، پاکو هند کې دا تلفظ زیات کی. ها، وزیر اعظم لره رای ملک اختیار آمد، د پادشاه رای خوښه شوه. وزیران در نهانش گفتن، که نهان وی او که نهان وی دواړه صحیح دي. وزیران ورته په پټو ویلې رای ملک را چی مزیت دي. مجلس خو برخاست شو کنه. د نوشیروان چې کوم رای ورکړه نو دغه وزیر اعظم هم ویل
هر چا رای ورکړه دی هغه پسې لاړ بادشاه پسې. نو یو وزیرانو دی بیا تپوس وکړو چېرې دا دومره لوی لوی قابل وزیرانو او تا د پادشاه رای خوښه که دی کې څه راز و چې مزیت دي دی کې د څه زیاتوالي ولیده څه کمال و پکې برفکر چندین حکیم په فکر د دومره حکیمانو هوښیارو وزیرانو گفت هغه ویلې بزرج مهر یا بزرج جمهور به موجی بیان کې انجام کار معلوم نیست په دې سبب چې عاقبت د کار معلوم نه دی خاتمه د کار چیرې د کار کې به فایده روزي که نقصان ورای همگنان در مشیت است همگنان یا همگان او رای د ټولو وزیرانو په مشیت کې ده د الله تعالی مشیت کې چې به کم طرف ته کیږي کې ثواب آید یا خطا چې دا کار صحیح درست او برابر راځي او که غلط پس موافقت رای ملک او لا تراس موافقت د بادشاہ د رای بهتر او غوره دی تا اگر خلاف ثواب آید کچره دا رای چې دا خلاف دا سمې خبرې راشي لکه دې رای کې نقصان روزي دا نو با علت متابعت از معتبر احمن باشم په علت د تابعداري د پادشاه با د عتاب نه د رټنې نه په امن کې بیغمه ما لکه اوس مثلا زه یو رای ورکما او هغه کې رستو نقصان وشي نو د پادشاه د عتاب لا باندې هم چې دا تا څنګه رای ورکړې و نو ورکله چې پادشاه یو رای وړاندې کړه او زه مغه رای ورکما بل فرض هر څه د الله تعالی په مشیت کې دي بعضی کار به خیر ګڼي کې نقصان روزي یو شی به بد ګڼي هغه کې به خیر روزي پته نه لګي نتایجو نو زه د پادشاه رای زکه دغه کومه هغه پسې زکه لاړم ځان له می سر درد کم که سبا په دې بل چې موږ پاس کو دې کې څه نقصانات روزي نو ما خو د پادشاه مطابقت کړي کنه او خو برته ګوته نشي نیولې بلکې ما ته بلک دغه چیرې دا خبره خو ما کړې و دم په دسخط خلاف رای سلطان رای جستن بخون خیش باید دست شستن اگر شهروست را گوید شبسین بباید گفت اینک آنک ماهو پروین د پادشاه د رای په خلاف و رای جستن یو رای لټول یو فکر وړاندې کولو بخون خیش باشد دست شستن دا به په خپل وینو باندې لاس وینځل وي یعنی خپل مرګ لا دعوت ورکول دي بخون خیش باشد دست شستن دا په خپل وینو باندې لاس وینځل دي یا بخون خیش باید دست شستن اگر شهروز را گوید شبسین که پادشاه ورځ ته وای چیرې دا شپه ده بی باید گفت اینک ماهو پروین ته ورته چې او کنه دا ګوره سپوږمۍ او دا پروین ستوري م راختلي دي بره د سوریا ستوري م ښکاري دي د ورځې وشوي ته ورته داسې وایي به هر حال دا د دې دغه خبره وه د وزیر اعظم او داسې نه دی پکاره لکه دا د سادي رای نه ده چې ګینې پادشاه سوی او بس هغه خوشحاله و چې سوی ته نه کلمه افضل جهاد چې دی کلمه د حق ده پنځ د سلطان جایر د ظالم حق به وړاندې کې او د سادی بابا د نورو دغه نه دا دغه کیږي که هر که شاه آن کند که او گوید حیب باشد که جز نکو گوید هغه ول حکایت کې چې راغلیو چې هغه یو سړی باندې د قتل دغه وکړه هغه ورته کنځل وکړه نو پادشاه ویل دا څه وایي یو وزیر ویل پادشاه سلامت دی په ژبه خو نه پوهېده دغه مجرمه وی دا وی د دې آیت مفهوم وی چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین پادشاه هغه معاف کړه لکه تا خو یعنی ښه خلک دي چې دا غصه برداشت کړي او معاف کول کوي بل وزیر یې دغه وکړه به هر حال هلته سادي بابا ویلي دي هر که شاه آن کند که او گوید هر څوک چې پادشاه او مغه کوي چې هغه وایي او دغه خبره مني حیب باشد که جز نکو گوید افسوس به چې بغیر د ښې خبرې نه او د خلکو خیر ولټي او د پادشاه استعمال کی د خلکو فنپا نو دا نه چې پادشاه شپې ته ورځې ته وایي چې شپه ده او دا ورته وایي چې دا د ستوري راختلي دا د خو بعضې حالات داسي چې مثلا ته پوهېږې دا د حالاتو سره تعلق ساتي یو پادشاه دی داسې یو بدبخته ظالم دی او یو موقع کې ته هغه پسې لاړ شي
د ځان د بچاو دپاره چې نه کېږي او مني دې نه. به هر حال دا 32 نمبر حکایت و. دلته د عبدالرحمن جامی مولانا عبدالرحمن عارف جامی رحمت الله علیه په دې 100 اشعارو باندې دا نننی درس بیا ختمو. دلاتا قیدرین کاخ مجازی کنے مانند طفلان خاک بازی توی آن دست پرور مرغ گستاخ کی بودت آشیان بیرون زین کاخ چرازان آشیان بیگانه گشته چودونان جغد این ویرانه گشته چودونان چغد این ویرانه گشته. یا بعضی نسخو کې داسې راغلی چرازان آشیان بیگانه واری چودونان سردرین ویرانه خاری بیفشان پالو بالو پرزا میز شیخاک بی پرتا کنگر ایوانی افلاک انانتا کئی بدست شک سپاری بہر یک روی ہازا ربی آری خلیلا صادر ملک یقین زن نوائے لا احب الافلین زن گمے ہر وہم و ترک ہر شکے کن رخی وجہت وجہی در یکے کن یکی بینو یکی دانو یکی گوی یکی خواہو یکی خوانو یکی جوی زہر ذرہ بدوروی وراہس برسباتی وجودی و گواہس دل آتا کئی درین کا خے مجازی کنے مانند طفلان خاک بازی. دلا یعنی اے زړه ترسو به په دې مجازي کاخ کې قصر کې مجازي معنی کې کونه مانند طفلان خاک بازی د ماشومانو په شان با خاک بازی کې په خاورو کې لوبي کې په لهو لعب کې مشغولې په دې مجازي دنیا کې. او دا الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي چې علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو دا لهو لعب. نو دغه آیت ته اشاره کوي توی آن دست پرور مرغ گستاخ کی بودت آشیان بیرون از این کاخ ستا مقام ډیر اوچت دی مرد مومنه ته هغه د الله تعالی پالل شوی مرغې مارغۍ چې ته د دې کاخ و قصر او د دې جالو نه ستا آشیانه و مقر و مسکن ډیر اوچت و. بره اشاره کوي چې د الله تعالی په دغه کې قرب کې او لا تر اوسه وجود ته دا روح نو داخل شوی. او ګستاخی ورته په دې ویلې چې دغه امانت چې الله تعالی وړاندې که اسمانونو قبول نه کو د انسان گویا کې د جرأت و دلیری وکا ان عرضنا الامانت دغه آیت ته اشاره کوي. چرازا ناشیان بیگانه گشته چودونان چغد این ویرانه گشته وی ته ولې دا خپل اصل مسکن نه جالې نه د هغه مرغۍ هما چې ستا مسکن ډېر بره و عالم ارواح کې د الله په قب کې ته د هغې سره بلکل نابلده شو یا دې ایر شو دا دنیا خو ستا مسکن نه دی چودونان چغد این ویرانه گشته لکه دا کمینه خلکو لکه چغ د دې ګونګي ته وایي چې دا په دې ویرانو ورانو کورونو او د شړو شمباړو کې اوسي وایي ته ځان نه د هغه شی جوړ کو په ویرانو کې ګرځې نه ته خپل مقام واپس حاصل کا بره والوزه پرواز وکړه خپل مقام وپېژنه هلته ځان ورسوه. چرازا ناشیان بیگانه واری چودونان سردرین ویرانه خارې بعضو نسخو کې دغه په ځای دا راغلی چې دا اصل مسکن ستا جاله چې کوم ځای کې ده وی ته هغې څه بلکل نابلده چې بلکل ته بیګانه شوې سوچ او تصور هم نه کوې چې اصل زما دا ځای نه دی دا دنیا لکه د دونانو په شان په دې ویرانه کې سرګری سر درین ویرانه خارې خاریدن ګرولو ته وي او یا دا چې په دې ویرانه کې د ازغي حیثیت دا پیدا کو خلکو ته نه تکلیف رسی څه فایده هم نه رسی. بیفشان بالو پرزا میز شیخاک بی پرتا کنگری ایوان افلاک وی خپل وزرې او ځان وسنډه ته په خاورو کې د میزش کړی دی ځان دې ګیر کړی دی بره والوزه بی پرتا کنگری ایوان والوزه
د ایوان افلاک اسمانونو کې چې کوم قصر دی هغه کنګرې ته والوځه. دا نه کا د اولیاء هغه مقام یادی چې له روحاني عروج او ترقی کو دی دنیا نه تعلقات کم کا عالم لاهوت او الله تعالی سره تعلق جوړ کا برزانو رسوا. او دلته د علامه اقبال صاحب شعر هم دې سره ربط لري. هغه وایي میان شاخ ساران صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی. وی میان شاخ ساران، شاخ خو دې څانګې ته وایي، یا لکه په دې څانګو ونو کې د مرغ چمن سره صحبت تر څو وي چې په دې زمینی په ونو کې اوړه راوړه د یو دغه نه یو ته ټوپ ویو بره پرواز وکړه. ستا په مټو کې هغه پرواز طاقت دی د شاهین قهستاني چې ډېر بره لکه د هما مرغ یا د عنقا په شان ستا ډېر اوچت پرواز دی، تا کې دا طاقت شته. مطلب دا دی چې ته بره ځان ورسوې، مدارج حاصل کې بره. لکه بل ځای کې علامه اقبال وایي جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامین پیدا. عمدغه انگارۂ خاکی دا جسدی انسانی وجود کده کې یقین پیدا شو نو دا دا روح الامین د جبرئیل امین بالو وزر هغه سي پرواز هغه وزر پیدا کولی شي چې بره والوزي. لکه دا غالبا چې د اولیاء او مقاماتو ته اشاره دي چې رحمان بابا وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. او بل نو دا یو حقیقت دی د دوی چې سویه خدا د عرفاو مقام دی، منګه د دې دغه نشو کولی ادراک چې دیو دا څنګه د الوزي برا. د علامه اقبال مرحوم په مزار کې دنه برخه کې لاهور کې یو څو شعرونه لیکلي دي. دا غي یو دو شعر داسې دي: بلن بال چنانم که بر سپهر برین هزار بار مرا نوریان کمین کردن. دې کوم دې حالت ته اشاره کیږي وې زه دومره بلن پرواز ما چې بره په اسمانونو کې سوزل ماته په زر پیرې نوریانو ماته مورچی ونیوي چیرې دا خو انسان دی دا څنګه بره الوزي بره رسایي کوي هغه ځایانو ته رسایي کوي الوزي چې هلته کې اجازت نشته انسانانو ته نومي کس د ځمکې نه هلته نشي نو په هغه خانو کې دی وایي زه ګرځم. بلن بال چنانم که بر سپهر برین هزار بار مرا نوریان کمین کردن. نوریان نه مراد پرشتي دي چې هلته موظف دي بره. او بیا دا شعرم دی درا به سجده و یاریز خسروان مطلب که روز فقر نیاکان ما چنین کردن. خدای ته په سجده پریږدو د حکمرانانو نه مدد مه غواړه په وخت د فقر او محتاجۍ کې زمونږ نیاکانو اسلاف داسې کړیو. دا څو شعر د دغه پاتې شو د مولانا جامی نو دا درس ختمیږي. نو اینان تا کی بدست شک سے پارے بہر یک روی ہازا ربی آری خلیلا صادر ملک یقین زن نوای لا احب الافلین زن. وی تا خپل واګې تر څو شک ته وسپارلی په شک او اوهامو کې لګیا ژوند تیرې بهر یک روی هازا ربی آری هر یو ته چې مخ راوړي دنیا کې ارته نو هغه دا زما رب دی دا زما رب دی مختلف ربونه انتخاب کې خدایان د خواهشات نفسانی نه اگر کده کې تلمیح هم آیت ته چې ابراهیم علیه السلام هغه ویل هازا ربی ولما را قمر بازغ نو بیا نور روختو اخر کې ویل چې هغه پنا شوي لا احب الافلین. خو دلته مراد دا دی چې ته په دنیا کې تا ځان له ډېر معبودان جوړ کړي دي په شک کې مبتلا یې ستا صحیح یقین د الله تعالی په ذات نه دی حاصل شوی کوم یقین چې د ابراهیم خلیل الله چې بالکل د الله تعالی هر حکم بغیر شک قبولولو بل خزو بچي پرې دالتا حجاز کې پرې خود زوی قربانی کا قربانی شو ورته و دنګل دی پروای نه الله تعالی بچ کو هغه د ابراهیم خلیل الله یقین یادی خلیل صادر ملک یقین زنده ابراهیم خلیل الله پشان د ملک یقین درو ټکوا هغه یقین په لاس راوړه نوای لا احب الافلین زن او هغه आवाज وکړه چې داسې وای چې زه پنا کیدون کې کم شي چې بقا نشته پایدار نه دی هغه سزه محبت نه کومه نه خو خومه صرف د الله تعالی ذات چې هغه حیو او هغه همیشه ژوند دی او هغه لره
فنا نشته. نو داسې د ابراهیم خلیل الله په شان دغه وکړه. ګمې هر وهم و ترک هر شکی کن، هر وهم او هر شک پرېږده، رخ وجهت وجهي در یکی کن. مخه داسې وایي چې ما متوجه کړی دی مخ خپله، یعنی الله تعالی ته دغه کړی دی، صرف د الله تعالی د رضا او دغه ذات په نظر کې ونیسه. یکی بین همدغه یو ووینه، یکی دان یو وګڼه مالک د هر څه، یکی ګوی همدغه یو نوم اله الله تعالی یاد، یکی خو همدغه یو ذات وغواړه، یکی خوان همدغه یو نوم اله، یکی جو یو دغه یو ذات صحیح موحد جوړ شه، د ده لټونو کو جستجو کا. ز هر ذره به دور روی و راهیس، بر اثباتی وجودی و گواهیس. د هر ذرې نه دته مخ لاره شته دی، د الله تعالی په قدرت کامله باندې لکه گواهی ورکړي یو یو ذره که سوچ دی پیو کو، بلکې دا ونی بوټي هم دا گویا کې د الله تعالی د معرفت پاڼې دي چې سوچ په کائناتو کې وکړي. نو بر اثباتی وجودی و گواهیس، د ده وجود په ثابتوالي باندې گواه دی، د کائنات یو یو ذره د الله تعالی په حقانیت او وحدانیت او داغه په رازقیت او خلاقیت، مطلب دا دی چې داغه په حکومت باندې گواہی وجه په دې کائناتو کې حقيقي حاکم صرف الله تعالی ذات دی. دا درس په دې ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.